ویا ساده د تباز خلک یو مغالطه پیش کړي وانتم عاکفون فی المساجد کې راغلي مساجد ټول خلک په اعتکاف کول غواړي مسجد کې وګړي دوی کو خاصه اعتکاف کول غواړي دوی مسجد کې وګړي کول کې اعتکاف نه صحیح کیږي دا بعض خلک زموږ په معاشره کې شته دوی دا مسله تاسو ته وایي چې دا خاصه اعتکاف په کول کې نه صحیح کیږي په مسجد کې اعتکاف او دلیل کې څه پیش کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ځان ته خیمه ولاړه حدیث مبارک مفهوم داسې دی چې خیمه ته نه وته نو یو بیبي راغله هغه ځان له خیمه یو طرفه نصب کړه چې بلې بیبي وکړه چې دې خیمه نصب کړه نو هغه پراله بل بیبي راغله بل خیمه ځان لا وتاړه بل بیبي راغله بل خیمه وتاړه چې سهار شو نبی علیہ السلام د خپل خیمه نه راووته چې وې کتل دا څه نو ته وایې چې دا تاسو بیبيانې د اعتکاف ته ناست چې تاسو یې ولیدې نبی علیہ السلام فرمایل چې دا نه کیده دې ته وایي کې نه وي اب کا اعتکاف نبی علیہ السلام په خپل مات کو په دک کال باندې نبی علیہ السلام اعتکاف هم نکړو او بیبيانو ته حکم وکړ چې راځي دې ځای ته ځوي بیا په شوال کې پر روانه میاشت کې لس ورځې اعتکاف سره د روزو نبی علیہ السلام فضایل راوړل نو دوی نیم حدیث بیانوي او د اخر کې چې کله نبی علیہ السلام فرمایي چې دا غونېږي نه ده او خپل اعتکاف مات کو دغه جز نه بیانوي صرف دا پیسې بیانوي چې بیان راغلي او مسجد کې ګوره خیمه لګولې نو د خلکو لپاره د کور په مسجد کې یعنی هغه حصہ چې هغه کې هغه موږ کوي عبادت کوي یو خاص کمره ده دا کمرې وکم په شان د مسجد دی څنګه چې معتکف مسجد کې د مسجد د حدود نه برابر کیږي خاصه به کوم د اعتکاف په حالت کې د خاص کمرې نه برابر کیږي معتکف په حالت کې مسجد حدود کې کومې پابندیاں دي اکه پابندیاں په دغه خاصه باندې په خپل خاص کمره کې دا غیر په خاص کمره په شان د مسجد ده د دې مغالطه کې څو باندې چې موږ په نړۍ باندې اورل پلانې مولا وځي چې دا خاصو اعتکاف په کور کې جایز نه دی بالکل جایز دی ټول فقهاو باندې اتفاق دی روایت دی